ګرانو کتونکو تاسو په دې ویډیو کې وګورئ دا د والي سوات نوسی زیب النساء جیلانی او د هغې لور او د هغې یو زوی دی. تاسو ګورئ چې دا په دې ویډیو کې تاسو لیدی شئ چې د 70 کالو یوه شهزادګۍ او د هغې بچي چې هغه په یورپ کې ټول عمر پاتې شوي دي او راغلي دي نن د سوات د ماشومانو سره یو ځای ناست دي. تاسو د دو په دې چهرو دا خوشحالي ویني او دا که تاسو که د چا دا خیالي چې یاره دا د کیمرې مخې ته دو د دې خلکو سره میلاو شوي نو د ټولو نه اول زه تاسو ته دا خبره وکړم چې په دې تېره جمعه باندې په سیدو شریف کوستانګټ کې د یو سکول ابتدا وه. زه د میډیا خپل کار هم کوم خو ورسره زه فریلانسینګ هم کوم. زه تللی وم د دې کوریج لا د دې سکول ابتدا هم شوه دا ټول پروګرام ختم شو ما خپل هر سره غونډ کړل خو چې ما ولیدل دا مور او دا بچي د دې غریبانانو ماشومانو سره ناست نو ما سمدستي بیا دغه مومنټ ریکارډ کړل. دا تاسو په خپل سکرین کتلی شئ چې دا څنګه د دې ماشومانو سره په خوشحالۍ ځانه ناست او ګپ شپ لګوي او دې پیملۍ دې زیب النساء بیبي د دې ماشومانو دپاره دا سکول جوړ کړو چې د کم افتتاح وه. آیا دا سوال پیدا کیږي سوچ هم کوم چې ما 18 یا 19 کاله دا کیمره وچلوله بل ها ما د سکولونو افتتاحګانې لیدلې دي هغه د اپریشن نه مخکې د سوات او کروسته وي افسران راشي افتتاح کټ کې د حکومت د طرفه پیا انجوی ارسا زی د حکومت چې کم کارونه دي دا هغو چې کومې ذمهواریانې دي یا چې د حکومت کم نمایندګان دي یا چې د خلکو کم خلک سلیکټ کړي دي تاسو به چېرته څوک هم نه لیدلي چې هغه دومره په مینه باندې د دې غریبانانو او د دې خلکو سره په مینه محبت خبرې کوي او ناسي او د ټولو نه غټه خبره دا عام خلک نه دي د خپل پروټوکول خپلې بنګلې خپل کوټۍ پرېښودي په دې غرونو باندې دو څونه پیدل رالل دې کې چړایان هم دي پیدل راوختو او د دې ماشومانو سره خپل ټیم ویستو او دا د هغې سړي نوسي دي چې کله د پاکستان نوم او نشان هم نه هغه د سوات خلکو لا بهترین تعلیمي ادارې جوړولې. که زه درته خپله خبره وکړم ما د بند په سکول کې سبق ویلی او زمونږ د بند د سکول په هغې دیوال باندې به یې لیکلو زما په خیال هغه د پاکستان د ازادۍ نه 2-3 کاله که څه مخکې جوړ شوی ما په خیال 1945 بیا هغه سکول په خرابو حالاتو کې تباه کړی شو اوس بیا جوړ شوی خو دغه شانتې ډېرې ادارې دي زمونږ که دا سینټر هسپتال تاسو والی دا نو دا ټولې غټې غټې ادارې چې دي دا د والي سوات د هغې دور دي د پاکستان د حکومت نه مخکې جوړې شوي دي. دا سیدو هسپتال دا هر څه زموږ د پاکستان د حکومت نه مخکې جوړ شوي دي زموږ حکومت اوس MTI ته اړی که څه چلې ډرامې جوړې کړي دي. ها بله خبره په دې لرې لرې علاقو کې دا زیب النساء بیبي خپلې پیسې راوړي او د دې خلکو دپاره لګوي. د دې جمعې نه یوه جمعه مخکې چې کوم پروګرام و په حدودو یا حال کې دو د والي سوات ایوارډونه ورکول او په هغې پروګرام کې زیب النساء بیبي په اول ځل د خپل زوی او د خپل لور د میډیا او د خلکو مخې ته راوستل او دای وویل چې دې بچو زما سره دا واده کړې ده چې زما نه پس به د سوات د خلکو دا خدمت زما دا لور او دا زوی کوي. تاسو د خپل بچي هم انټروډیوس کوم لکه کله چې زه نه یم نو دوی به زما کار کوي نو دا زما زوی دی عامل جیلانی راشي دا عامل جیلانی دی او دوی به چې زه نه یم نو دوی ما ته وعده کړې ده چې موږ به د سوات دا کارونه جاري ساتو او دا زما لور ده زارا جیلانی دوی هم به دوی ډېر زیات تعلیم یافته خلک دی او ډېر تعلیمونه یې په امریکا کې کړي دي نو دوی او د دوی جذبه هم ده د دې دپاره چې موږ غواړو چې د سوات خدمت وکړو. او د هغې نه پس بیا یو هفته پس دا پروګرام نو دا بچي ما ولیدل چې د خپل مور نه زیات په خوشحالۍ د دې خلکو سره میلاوېدو. او بله خبره دا چې زیب النساء بیبي د سوات د خلکو د دې خدمت او د دې هر څه د کارونه چې دي دا دې ځان له یو تنظیم جوړ کړی دی د هغې نوم دی سوات ریلیف انیشیټیو او د دې تنظیم د سوري د لاندې زیب النساء بیبي د دې سوات د خلکو مدد کوي. اوس په تیر کال چې په اګست کې کوم سیلابونه راغلي وو په هغې کې زیب النساء بیبي د خپل جیب نه د سیلاب متاثرین د خلکو باندې 1,40,000 یا 50 لک روپۍ په دې خلکو داسې کیش تقسیم کړي کیش نغد روپۍ یې دغې خلکو له ورکولی کم خلک چې سیلاب متاثره کړي او حکومت په هغه ټایم کې جوزیر الله ګنډاپور یا موجوده حکومت چې د سیلاب د متاثرین د خلکو سره کم د امداد اعلان کړی دی
هغه خلکو ته لا اوس هم امداد نه دی میلاو شوی. یاد وساتئ دا خلک چې خپلې پیسې راوړي او د سیلاب متاثرینو له ورکوي او حکومت چې زموږ نه ټیکسونه اخلي دا خلک دا افسران دا نمایندګان دا خلک د خپل عیاشیانې کوي ښه پلې مزې پې خټېټې کوي خو د سیلاب دغې متاثرینو دپاره د حکومت سره پیسې نشتي روزانه نوې ډرامې. ښه تاسو ته اوس پته شته په دې لږ وخت کې د زیب النساء بیبي دې تنظیم ښه کافي سکولونه جوړ کړي. په دې کې 15 سکولونه د اسارای دې تنظیم چې دی په خوازخیله کې جوړ کړي دي. په دې کې یو سکول چې دی میډل او های سکول دی هغه د بیبي تنظیم په اسلامپور کې جوړ کړی دی او چې د هغې ماشومان هر کال په A1 او په A ګروپ په A ګریډ کې پوزیشن اخلي او ډېر زبردست د هغې سکول هغه سیستم روان دی. د دې نه پس زیب النساء بیبي دا سکول چې دی شپږم دی که اووم سکول دی اووم سکول دا په کوستانګډ کې د تېرې جمعې په ورځ باندې دې ماشومانو دپاره کولاو کو د هغې افتتاح وشوه او زیب النساء بیبي په دې خلکو باندې ډېر زور راوستو چې تاسو خپل بچي د سکول ته تعلیم له رالیږئ. د بیبي ډېرې ښایسته او ډېرې خبرې وې زموږ پر پیج ما شیر کړي دي یو څو ورځې مخکې خو د بیبي د خبرو نه یو څو شارټ خبرې تاسو په دې کې اوس هم واورئ. زه خو چې تاسو له دا کارونه کوم په خپلو پیسو باندې کوم لږې شانتې ملګري را سره یو ځای هغه لږ شانتې زموږ سره وکړي خو چې زه تاسو له دومره غټه تحفه در کوم د هغې په بدل کې زه صرف دا غواړم چې تاسو کامیاب شئ تاسو سبقونه ووایئ او ستاسو صحتونه ښه شي. خپل بچي وخت په وخت باندې سکول ته نه رالیږي نو اول به راځي زما سره به ملاویږي ټیک ده او که بیا یې هم هغه دغه نه کوو نو بیا به ستاسو بچي د سکول نه وباسو. موږ وایو چې ستاسو بچي صحتمند شي او ښه سبقونه ووایي او ډېرې اوچتې درجې ته لاړ شي ټیک ده نو موږ ستاسو د خیر دا خبر چې موږ تاسو ته کوو دا ستاسو د خیر ګوره موږ تاسو له هیلث ورکرز نیولي دي. نو دا د بیبي خبرې وې. بیا ما چې کله د دې بیبي او د دې بچو په دې چهرو دا خوشحالي ولیده چې د دې ماشومان سره هغه څونه په مینه دوی خبرې کولې نو سوچ مې کوو زموږ په دې سواد کې که چېرته اچانک څوک مالداره شي یا چېرته څوک پخواني مالداره یا چېرته سرکاري غټ افسر او یا هر څه چې نو د هغو هغه نشه د غریب سړي ته خو هغو داسې ګوري لکه دا چې چېرته کیړې مپوړي دا خو شهزادګان دي دوی ته ضرورت څه دی دوی که د سواد د خلکو خدمت نه کوي نو په دوی خو د چا زور نشته په خپلو کورونو کې په خپلو بنګلو کې د کینې په هغه یورپ کې چې ټول عمر پیدا شوي لوی شوي هلته د کینې ښه عیش عشرت زندګي ده خو دا باړه خلک دي دا خواږه خلک دي د دوی پلار نیکه د سواد د خلکو خدمتونه کړي دي او دوی اوس راځي او اوس هم خپلې پیسې راوړي او د سواد په خلکو یې لګوي. د بیبي د لور سره ما یو څو خبرې کړي دي پښتو خو دومره کلیر نه وه په انګلیش کې یو څو خبرې کړي دي تاسو یې واورئ. Okay, hello, my name is Zara Jilani. I am the daughter of Zebu Jilani. We are very excited to have built this school here in the mountains where there was no school before. I believe that now the children of this mountain will have a future. I spoke to many of the children today and some of the girls want to be doctors. Some of the boys said they want to come back to this school and be teachers, inshallah, someday. So I hope that with this school, we can bring a real future to the people of this mountain. And we are very much looking forward to that. Of course, that is our duty as Seydou Baba's great-grandchildren to continue the duty of his vision for education and healthcare and all of the work that Swat Relief Initiative is doing. My brother and I will continue the work, inshallah. Because Swat is in our blood. It is up to us and all of us to care for the people of Swat, to give back to Swat. It's very important because if we did not do this, then we would just be abandoning the people of Swat. There are still so many people in Swat who need help. There are so many areas in Swat that don't have schools, so we will help those areas. Yeah, so it seems like when I talk to them just now, they are excited about their future. They are looking forward to their future now that they will have an education. And they can have whatever jobs they want, doctors, teachers, lawyers, inshallah.
They are also making friends in school. They talked about how they had friends in school now, and so their lives have become fuller since the school has started. نو دا د بیبي د لور خبرې وي تاسو واورېدې هغه څه وایي هغوی زه به په خپله هم دې سکول کې حصه اخلم زه به راځم دلته کې هغوی چې دا میشن به جاري د دې نه علاوه بیا د زیب النساء د کوم چې د دوی دا تنصیب دی سوات ریلیف انیشیټیو دوی د سوات په جیل کې د هغې نو عمر ماشومانو دپاره هم یو سکول کولاو کړی دی کم ماشومان چې په کم عمرۍ کې په څه ناڅه وجوهاتو باندې جیل ته لاړ شي نو دا کار خو د حکومت دی که نه خو په حکومتي اداره کې د سوات په جیل کې زیب النساء بیبي هم یو سکول کولاو کړی دی او په هغه سکول کې دغه ماشومان چې هغو په څه ناڅه جرم کې جیل ته تلي چا مړی کړی چا جنګ کړی چا هر څه چې کړي خو د دغې جیل په چاردیوارۍ کې دننه د زیب النساء بیبي دغه ماشومانو ته صحیح لار ښه زیب النساء بیبي د خپل ژوند زیات ټایم شاید چې د پاکستان نه بهر ویستی خو هغې د پاکستان د خلکو مینه د پاکستان د خلکو هغه تکلیفونه نه دي هیر کړي ټیک ده او هغه چې دا میشن به جاري د والي سوات خاندان ته او بیا زیب النساء بیبي ته د هغې بچو ته په دواړه لاسه سلام کو زه دوی ته خراجي تحسین پیش کړم چې آیا د دوی سره د سوات د خلکو د تکلیف دومره غم زه د دوی شکریا نشم ادا کولی ما د خپل میډیا په دې کیریر کې داسې څوک نه دي لیدلي او زه خو یم چې زیب النساء بیبي ته دی د نن نه پس د سوات خلک د سوات مور وای دا زمونږ د ټولو مور ده دا ډېره خوږه ښځه ده دا په مونږ د سوات په خلکو دونه مینه ده او دونه په مونږ خفه کېږي چې هغه چې کله سیلابونه راغلي نو دا په دې عمر کې د سیلاب په هغې خټو کې په هغې ورانو ویجاړو لارو کې د دې خلکو کورونو ته تللي وه او د هغو سره خپل هغه غم شیر کړی نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې د سوات د خلکو نور لکه څوک شته د دې نه علاوه تاسو په خپله ټول د دې دپاره دعا کوئ د دې د روغ صحت دپاره دعا کوئ او دعا ورته کوئ چې خدای پاک دې له نور هم طاقت ورکړي چې دا د دې خلکو مسلې حل کړي د دوی خدمتونو کې اجازت ته نه غواړم د الله په امان